सबक नंबर 6 दांतों के नाम د مخارج د صحیح د کولو د پاره دا غینه مخکې مونږ له پکار دي چې مونږه د غاښونو نمونه پیژنو او د غاښونو ځایونه پیژنو چې د انسان غاښونه کم ځای دي کم ځای نه چې حروف ادا کیږي د غي د لپاره ضروری ده چې مونږه د غاښونو نمونه او پیژنو په غي باندې ځانو وکړو د یو عام انسان په خوله کې 32 غاښونه سو غاښي 32 پدې کې چې کم 20 غاښونه دي هغه د جامع غاښونه دي داړ کې دان د جامع سیډونو ته چې کم غاښونه دي هغه تعداد 20 دی او دا نور غاښونه چې کم دي دا تعداد کې 12 دي وایي په خبره باندې د غاښونو نمونه شپږ دي ټوټل ثنایا رباعی انیاب ضواحک طواحن او نواجز د دې آسان حساب دا دی چې د طواحن علاوه طواحن په تعداد کې 12 دي سودی طواحن غاښونه سودی د طواحن علاوه نو ټول غاښونه سلور دي براخ کته سلور وانو طرف وتا په آسان حساب هم پویو د طواحن علاوه نو ټول غاښونو تعداد څومره دی سلور طواحن تعداد څومره دی 12 یاد بی د دین علاوه چې کوم غاښونه لري دغه تعداد څونه دی سلور ویش ماره 4 د جمع 4 جمع 12 16 جمع 12 جمع 4 32 پورا شو نو طواحن تعداد 12 دی او د بقایا ټولو تعداد څه دی 4 دی اوس ګوره ښا مخامخ دوه غاښونه تاسو تخکاری دوه برا او دوه کتا مخامخ تاسو بالکل فرنٹ کې چې کم دوه غاښ دي برتا علیا ویل شي او کتا تا سفلا نو برانی غاښونه مخامخ چې کم دي دا ثنایا علیا شو کتنی ثنایا سفلا شو مخامخ دوه غاښونه تاسو صحیح کړو تعداد کې سودی دوه بر دی او دوه کتا دې سره خوا کې یو غاښ دی ځای کې دی یو دی ځای کې دی کته یو دی ځای کې دی او یو دی ځای کې دی رباغي وته وي ټیک شو یو دا شو تعداد کې څو شو دی خوا ګوره مخامخ دوه بره شو دوه کته شو کنه ورسره یو غاښ خي طرف ته یو ګس طرف ته برا یو خي طرف ته کته یو ګس طرف ته کته دی غاښ ته څه ویلی شي رباغي څه ورته ویلی شي رباغي بیا ورسره نوکدار غاښ ته داسې دا سوکه چې راوته را ټیک شو پوهیږئ یو طرف ته بل طرف ته دام تعداد کې سلور دي انیاب وته ویلی شي څه وته ویلی شي سوکه والا غاښ هم صحیح کو لکه سودی پیوزه سلور دی دوه یوزه دی یو خوا بل خوا دی ښا ټیک شو نو دا ټوټل سو شو سلور ثنایا شو سلورو رباغي شو سلورو انیاب شو دوله شو کنه دینه بعد د جامع غاښونه شروع کیږي نو دې ځکه ور سره ضواحک ته یو غاښو ټیک شو وېږي یو ضواحک دا شو سلور ور سره ضواحک شو ټیک شو کنه بیا درې دې ځکه د طواحن مونږ وایو چې څو غاښ دي ټوټلو 12 درې دک ځای بر دي درې دې ځای کې دي او درې دک ځای کې دي درې غاښونه درې دا سلور وانو طرفو ته درې دي نو 4 ضرب 3 طواحن سو برابر شو 12 برابر شو او اخر کې یو غاښ ور سره د نواجس تړلې دی د څه تړلې دی نواجس تړلې دی نو دا تاسو اوشماره جمع 12 او 4
20 دا شنو 32 غاښونه ټوټل برابر شو ښا وامرې دو برني غاښونو تبا علیا وایو کتنو تبا سفلا وایو او زواحق طواحن او نواجس ته مشترکه به یو نوم الو دی ته ویل شي ادراس ورته ویل شي ادراس ورته ویل شي نو برني زواحق او طواحن نواجس ته ادراس علیا وایو کتنو ته ادراس سفلا وایو پوه شوې به ومني دوه غاښونه چې کم دي برا وخته دي ته سوي خوا کې ورسره یو غاښ دی خوا اخوا کته دی خوا بیا نوکدار غاښ ته څوکې چې راوتی رسلورو انیاب بیا درې غاښونه برا درې کته درې دی خوا دی درې خوا انیاب سره خو یو دواحق شکنه بیا درې ورسره سدي تواهین او بیا هر کې یو واجس